बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फाउंडेशन स्टील कैलकुलेशन मूंग स्टार्ट करो। बॉटम रीइंफोर्समेंट چې کوم دی دا موږ فایند کړو په مخکې کلاس کې. اوس چې کوم دی اوس به ټاپ ریانفورسمنٹ فایند کوو چې ټاپ چې کوم ریانفورسمنٹ لګېدلی په دې کې څونه کېجي سټیل راځي. نو موږ باټم ریانفورسمنٹ چې کوم دی دې به موږ ټوټل لینث معلوم کوو، د سټیل به ټوټل لینث معلوم کوو او بیا مولا د یو فوټ په ویټ کې به مولا ملټیپلیکیشن ورکوو. زموږ سره به ټوټل ویټ راغلی. اوس چې کوم دی ټاپ ریانفورسمنٹ چې کوم دی ټوټل لینث به معلوم کوو، د هغې نه بعد به بیا د سټیل په کراس سیکشنل ایریا کې ملټیپلیکیشن ورکوو، د هغې سره به زموږ سره والیوم راشي. بیا به د 1 CFT کې چې څونه کېجي راځي سټیل، په 1 CFT کې چې څونه سټیل راځي په هغې کې به ملټیپلیکیشن ورکوو، زموږ سره به ټوټل ویټ راشي. پهله چې کوم دی نمبرز دي زموږ سره. پهله چې کوم دی باټم ریانفورسمنٹ فار لانګ وال، د لانګ وال دپاره په باټم ریانفورسمنٹ کې مونږ لانګ وال کوو. دا زموږ سره لانګ وال دی او دا زموږ سره ټاپ ریانفورسمنٹ دی. په دې کې مونږ د لانګ وال سټیل چې کوم دی دا فایند کوو. په نمبرز کې به دا زموږ سره 2 دي ځکه چې زموږ سره والز لانګ وال چې کوم دی دا زموږ سره 2 دي، یو دا دی او یو دا دی. زموږ سره لانګ وال په نمبرز کې 2 راغلی. بیا لینث، په څونه لینث چې سټیل لګېدلی دي هغه لینث به مونږ ولیکو. په څونه لینث چې دا سټیل لګېدلی دي ډسټریبیوشن بار زموږ سره دا بارز دي، دا زموږ سره ډسټریبیوشن بار دي. دا کم چې دا لینث بار چې کوم دي دا زموږ سره ډسټریبیوشن بار دي. دا بار په څونه لینث باندې لګېدلی دا زموږ سره په 6 فوټ په لینث باندې لګېدلی. مونږ به دې نه به بیا مونږ نمبر اف بار راوباسو، ځکه مونږ دا لینث لګو. دا لینث د نمبر اف بار د فایند کولو دپاره لګو. په څونه لینث باندې چې زموږ سره ډسټریبیوشن بار لګېدلی دي همدغه لینث په فعله فوټ کو مونږ. دا زموږ سره 6 دی 6 فوټ، نو مونږ 6 فوټ کو. بیا زموږ سره دی سینټر ټو سینټر ډسټنس. سینټر ټو سینټر ډسټنس چې کوم دی زموږ سره د دې سټیل د ډسټریبیوشن بار سټیل چې کوم دی دا زموږ سره لګېدلی دي په 6 انچ باندې. دا بار دی زموږ سره او په 6 انچ سینټر ټو سینټر ډسټنس باندې لګېدلی دی. دلته به 6 انچ لګېدلی دی، نو 6 انچ چې زه فوټ ته واړم د هغې نه راځي 0.5. 6 به په 12 باندې ډیوایډ کړو. د دې نه به زه اوس نمبر اف بار راوباسم. نمبر اف بار دپاره زما سره څه فارموله ده، از ایکول ټو بیا څونه لینث چې کوم دی په څونه لینث باندې زما سره ډسټریبیوشن بار لګېدلی دا به زه ډیوایډ کم په سینټر ټو سینټر ډسټنس باندې او 1 به سره جمع کم پلس 1. د دې زما سره راغله 13 بار زما سره په دا ډسټریبیوشن بار چې کوم دی دا 13 بارز لګېدلی دي. دا 13 بارز دي. دین واز اوس هوک دی، نو هوک یې مونږ له راکړی دی چې دا به ستاسو 9 انچ دی. 9 انچ زموږ سره دواړه سایډ ته لګېدلی. په یو بار کې زموږ سره هوک چې کوم دی دا دواړه سایډ ته لګېدلی. دې سایډ ته هم 9 انچ هوک لګېدلی دی او دې سایډ ته هم زموږ سره 9 انچ هوک لګېدلی دی. په یو سټیل کې چې کوم دی په یو بار کې زموږ سره 2 سایډ ته هوک لګېدلی. 9 انچ یو سایډ ته، 9 انچ بل سایډ ته. زموږ سره 18 انچ راغلی. 18 انچ زه فوټ ته واړم دې سره زما سره راځي 1.5 راځي. بیا کور دی، نو کور هم زموږ سره 3 انچ یو سایډ ته لګېدلی او 3 انچ بل سایډ ته کور دی. دا کور چې کوم دی کور مطلب د دې سټیل او د دې ځي په منځ کې چې څونه ډسټنس دی دا زموږ سره کور دی. نو کور هم زموږ سره دواړه سایډ دی. نو په یو بار کې چې کوم دی 3 انچ یو سایډ ته کور دی او 3 انچ بل سایډ ته. زما سره 6 انچ راغلی، نو 6 انچ زه فوټ ته وړم د هغې نه راځي 0.5. بیا لینث اف بار، د یو بار لینث په زما سره څونه راشي. دلته به راشو دا سټیل چې کوم دی دا د دې ځای نه لګېدلی دی په دې لینث په دې لانګ وال کې زما سره سټیل لګېدلی په لانګ وال کې په دې ځای باندې ټول سټیل لګېدلی. صرف به مونږ ته کور ماینس کو او هوک به ورسره جمع کو، ځکه چې په دې کې هوک هم لګېدلی، په دې سټیل کې چې کوم دی هوک هم لګېدلی او بل دا کور به ترې ماینس کوو ځکه چې په کور کې زموږ سره سټیل نه لګي. دا ځای به مونږ فایند کړو چې دا ځای څونه دی. دا زما سره دی
52 فوټ او 6 انچ 52 فوټ او 6 انچ دی د 1 بار لینث چې کوم دی از ایکوال ټو 52.5 بشي کنه اوس د دې سره هوک به سره جمع کوو ځکه به د سټیل کې خو هوک هم لګېدلی دی هوک به سره جمع کوو دا زموږ سره هوک دی او کور به ترې ماینس کوو ځکه چې په کور کې زموږ سره سټیل نه لګي زه اوس ټوټل لینث بار معلوموم مطلب د دې 13 نمبرز چې کوم دی ټوټل لینث به څونه راشي نو د یو بار لینث را سره معلوم دی 31 فوټ دی نو د 13 بارز به څونه راشي نو د 13 له به په 31 کې زه ضرب ورکړم 13 ضرب 31 د دې زما 689 زما سره راغلی د دې زموږ سره دا راغلی اوس به زه والیوم پاینټ کوم د والیوم دپاره زموږ سره لینث پکار دی او ایریا پکار ده والیوم اصل کې زموږ سره د 3 ډایمنشن نه راځي نو ایریا 2 ډایمنشن شو او یو سره لینث راغلی نو 3 ډایمنشن شو نو والیوم زموږ سره د 3 ډایمنشن د ملټیپلیکیشن نه راځي لینث زموږ سره شته دی لیکن کراس سیکشنل ایریا نشته د 1 اور 2 بار چې کوم دی 1 اور 2 بار د زموږ سره 4 نمبر بار دی مطلب د ښکته نه به زه 8 جوړم 1 اور 2 چې کوم دی دا څنګه 4 نمبر بار دی د دې ښکته چې کله زما سره 8 شي په یو 1 انچ کې 8 سوتر دی نو 1 اور 8 دا 1 بار شو 1 نمبر بار شو 2 اور 8 2 نمبر شو 3 اور 8 1 اور 2 څنګه 4 نمبر بار دی نو ښکته به زه 2 له چې کوم دی د دې 2 نه به زه 8 جوړم نو چې 2 له زه په 4 کې ضرب ورکړم دا به 8 شي ښکته چې موږ له په څه کې ضرب ورکړو د 2 له همدغه شانتې به د 1 له هم په 4 کې ضرب ورکړو نو 4 اور 8 بشي نو 4 اور 8 زما سره 4 نمبر بار دی د 4 نمبر بار ایریا چې کوم دا هغه په انچ کې زموږ سره برابر د 0.20 دا زما سره په انچ کې ده زما سره ټول ډایمنشن په فوټ کې دي زه چې والیوم راوباسم هم په سی اف ټي کې به راوباسم زموږ سره دا ایریا په فوټ کې پکار ده دا به زه دوه پیرې به زه په 12 باندې تقسیم کوم مونږ چې انچ فوټ ته اړو نو په 12 باندې ډیوایډ کوو لیکن دا ایریا ده دا د 2 ټایم د ملټیپلیکیشن نه راغلی موږ به دوه پیرې په 12 باندې ډیوایډ کوو یا تاسو په 144 باندې ډایرکټ هم ډیوایډ کولی شئ د انچ ایریا چې موږ فوټ ته اړو نو په 144 باندې بیا ډیوایډ کوو یا دوه پیرې په 12 باندې ډیوایډ کړه 12 ډیوایډ بای 12 دې زموږ سره دا ایریا رااله 0.001 دا رااله اوس مونږه والیوم فایند کوو د والیوم د فایند کول زه د پر زموږ سره 3 ډایمنشن پکار دي نو زموږ سره ایریا چې کوم د په ایریا کې 2 ډایمنشن الریډي ګیون دي ایریا زموږ سره د 2 ډایمنشن د ملټیپلیکیشن راځي نو 2 ډایمنشن دا شو زموږ سره او 1 ډایمنشن چې کوم دی دا لینث شو زما سره د دې دوه د ملټیپلیکیشن نه زما سره والیوم راشي از ایکوال ټو دا ضرب دا اوس مونږه ویټ معلومو چې ویټ به زموږ سره څونه راشي دی والیوم له مونږه د 1 سی اف ټي په سټیل کې بوله ضرب ورکو چې په 1 سی اف ټي کې زموږ سره څونه کېجي سټیل راځي په هغې کې بوله ضرب ورکو په 1 کیوبیک میټر کې چې کوم دی زموږ سره 7850 کېجي راځي نو په 1 سی اف ټي کې به څونه راشي کېجي 1 کیوبیک میټر برابر دی د 35.28 سی اف ټي 1 کیوبیک میټر برابر دی د 35.28 سی اف ټي نو که زه د 1 کیوبیک میټر د کې چې څونه کېجي راځي دا زه په 35.28 باندې ډیوایډ کړم د هغې نه به زما سره راشي 222.5 کېجي نو مطلب دا راغلی چې په 1 سی اف ټي کې زموږ سره 222.5 کېجي سټیل راځي زه به 222 دې والیوم له به زه په 222 کې ضرب ورکړم دا ضرب 222.5 د دې نه زموږ سره راغلی 212.9 کېجي دې کې زموږ سره راغلی 222.9 کېجي اوس مین بار پکار دی نو مین بار زموږ سره 2 نمبرز دي او مین بار چې په څونه لینث باندې لګېدلي او زموږ سره مین بار اصل کې داسې لګېدلي دي دا زموږ سره مین بارز دي دا چې لګېدلي دا به دا شارټ ډسټنس چې کوم دی دا به شارټ لینث چې کوم دی دا زموږ سره مین بارز دي
دا زموږ سره په څونه لینث باندې لګېدلي، دا زموږ سره د دیز نه والا تر د دیزه پورې په لینث باندې داسې لګېدلي دي. او دا مونږ فایند کړی چې دا څونه دا زموږ سره 52.6 فوټ. دا مونږ به دلته ولګوو چې 52.5 ولګوو 52.5. بیا زموږ سره سنټر ټو سنټر ډسټنس چې کوم دی په دې کې زموږ سره 15 انچ دی. سنټر ټو سنټر ډسټنس دلته د مین بار چې کوم دی دا 15 دی. دا زموږ سره مینز بار دی، دا چې د ایرو چې ورته راغلی دا زموږ سره سنټر ټو سنټر دا زموږ سره مین بار دی، او د دې سنټر ټو سنټر ډسټنس چې کوم دی دا 15 انچ دی. نو 15 انچ مونږه فوټ ته واړو، د هغې نه زموږ سره 15/12 باندې ډیوایډ کړو، دا به زموږ سره انچ ته واوړي، د هغې نه زموږ سره دا راځي. اوس نمبر اف بار معلومو، نو نمبر اف بار دپاره مونږه لینث راوالو او دا په سنټر ټو سنټر ډسټنس باندې ډیوایډ کړو او 1 به ورسره جمع کړو، د دې سره زموږ سره راشي نمبر اف بار. بیا هوک دی، نو هوک زموږ سره په دواړو کې یو شانتي دی 1.5 فیټ په هر یو بار کې، دا هم دی 1.5 فیټ، او کور چې کوم دی دا 0.5 دی او 0.5 فوټ دی. بیا لینث اف بار زموږ سره د یو بار لینث به څونه راشي، نو که مونږ وګورو دا بار چې کوم دی دا زموږ سره 6 فیټ دی. 6 فیټ دا ټول دی، په 6 فیټ باندې دا لګېدلی. د دې نه مونږ کور به ترې ماینس کړو، دا کور په دې ځای کې هوسټل نه دی لګېدلی په دې کور کې، او دا هوک ورسره ایکسټرا راغلی، دا هوک به ورسره هم جمع کوو. نو مونږ به راشو دلته 6 فوټ دی، هوک به ورسره جمع کړو او هوک به ترې ماینس کړو، د دې نه به زموږ سره راشي 7 فیټ. اوس د یو بار لینث معلومو، د یو بار د لینث دپاره ماله پکار دي چې زه ټوټل نمبر اف بار زه د یو بار په لینث کې ولا زه ملټیپلیکیشن ورکم، زما سره به ټوټل لینث راشي. د 43 نمبرز چې کوم دی د 43 نمبر بار د هغې به زما سره ټوټل لینث څونه راشي، زه به نمبر اف بار به راولم او د 1 بار په لینث کې به ملټیپلیکیشن ورکم، زموږ سره به 301 راشي. او ایریا زموږ سره 1/2 دا هم دی، 1/2 مطلب 4 نمبر بار دی په دې دا موسوي. د دې ایریا چې کوم دی د دواړو برابر د دا راله. اوس زه والیوم معلوم، د والیوم دپاره مونږ ووایو چې 3 ډایمنشن پکار دي، د والیوم دپاره زموږ سره 3 ډایمنشن پکار دي. نو ایریا زموږ سره 2 ډایمنشن ایریا راله او 1 ډایمنشن چې کوم دی دا زموږ سره لینث دی. نو دې دواړو له به مونږه ملټیپلیکیشن ورکړو. دا فارموله مونږه فوټ کړې ده، نو که دا مونږ ډرای کړه داسې دا به زموږ سره راشي. دلته زموږ سره دونه والیوم رالی، د مین بارز دونه والیوم رالی. اوس ویټ مونږ معلومون، د ویټ دپاره مونږه والیوم له به چې کوم دی د 1 CFT پر ریټ کې ضرب ورکړو، والیوم له به د 1 CFT پر ریټ کې ضرب ورکړو. نو دلته مونږه دا فارموله فوټ کړې وه چې دا والیوم ضرب 222.5، نو که دا زه ډرای کم داسې هم دلته به راشي، دا 93.2 رالی. لیکن زما سره نمبرز 2 دي، دا د یو وال په یو وال کې چې کوم دی د ډسټریبیوشن بار به زما سره دونه ویټ راځي، په یو وال کې به زما سره د ډسټریبیوشن بار دونه ویټ راځي. لیکن دا زما سره 2 والز دي، نو په 2 کې به ولا هم مونږ ملټیپلیکیشن ورکو، دلته به راشو او په 2 کې به هم ضرب ورکو. دا زموږ سره شفت 2 دا رالی، زموږ سره 425 دا رالی. اوس به دا زه ډرای کم، دا رالی 186.03. نو په لانګ وال کې چې کوم دی د ټاپ ری انفورسمنټ کې زموږ سره د لانګ وال ډسټریبیوشن بار دونه راله، د مین بار ویټ چې کوم دی هغه زموږ سره دونه راله. اوس ری انفورسمنټ ان فوټینګ دی، ډسټریبیوشن بار فکې دي زموږ سره ډسټریبیوشن او مین بار چې کوم دی دا دواړه یو شانتي دي، د دواړو 6 فوټ لینث دی، او بل دا چې دواړه په یو شانتي سنټر ټو سنټر ډسټنس باندې لګېدلي. نو مانه مین بار او ډسټریبیوشن بار بیل رایستو ته حاجت نشته دی. په 2 کې به زه ملټیپلیکیشن ورکم دواړو له زما سره به راشي، مطلب چې زه مین بار راوباسم هماغونه زما سره ډسټریبیوشن بار لګېدلي او سټیل هم یو دی او سنټر ټو سنټر ډسټنس هم یو دی او لینث چې کوم دی هغه هم یو دی. نو ما ته بیل رایستو ته حاجت نشته دی. نمبر چې کوم دی زما سره د پوټینګ دا زما سره 10 دي، په لانګ وال کې 2 لګېدلي، 4 لګېدلي 8 شوه، او په شارټ وال کې زموږ سره یو لګېدلی، زموږ سره 10 نمبر شوه. بل زما سره لینث چې کوم دی دا 6 فوټ دی، دا 6 فوټ کې زموږ سره په 6 فوټ کې دی، 6 فوټ رالی. بل زموږ سره سنټر ټو سنټر ډسټنس چې کوم دی د سټیل د 0.5
انچ دی. اوس مونږه نمبرز راوباسو. د نمبرز دپاره زما له پکار دي چې د لینث ډیوایډ بای سنټر ټو سنټر ډسټنس او په 2 کې به په دې وجه ورکوم ضرب چې دا چې زه اوس وکړم ډیوایډ کړم دا به زما سره صرف مین بار راشي. هم د دې مین بار عمره زما سره به او ډسټریبیوشن بار هم راځي نو چې په 2 کې ولا زه ضرب ورکړم دا به زما سره ډبل شي 2 دا 24 بیا هوک زموږ سره 1.5 دی دا په هر یو کې دی دا هم زموږ سره په هر یو کې دی او دا 1 فوټ دا 1 بار لینث به زموږ سره څونه راشي د 1 بار لینث چې کوم دی 6 فوټ دی لیکن هوکس وسره هم لګېدلی دي هوکس وسره لګېدلی دیز نه والا دیزه پورې د زموږ سره 6 فوټ دی لیکن هوک وسره لګېدلی نو هوک به سره مونږ جمع کو صرف 6 پلس 1.5 هوک به سره مونږ جمع کو د زموږ سره 7.5 رالی. اوس ټوټل لینث اف بار څونه نمبرز چې کوم دي نمبرز ملټیپلای بای لینث اف 1 بار د دې سره زموږ سره راشي ټوټل لینث اف بار راشي ټوټل لینث پر. اوس زموږ سره کراس سیکشنل ایریا ده دا زموږ سره اصل کې 6 نمبر بار دی د زموږ سره 3 اور 4 دی 3 اور 4 زموږ سره 6 نمبر بار جوړیږي. زبا دا 4 بزا په دې سینڅ کې بوله ز ملټیپلیکیشن ورکم چې دا غینه 8 راشي نو چې زه 4 له 2 کې ورکم ضرب دا غینه به 8 راشي برابر 3 له هم ز بیا په 2 کې ضرب ورکم دا غینه به 6 راشي نو 6 اور 8 چې کم دی دا زموږ سره 6 نمبر بار دی. د 6 نمبر بار ایریا چې کم دا هغه زموږ سره 0.44 ده نو 0.44 دا انچ سکویر کې ده دا به زه فوټ سکویر تاړو نو یو پر به هم په 12 ډیوایډ کم بل پر به هم په 12 ډیوایډ کم دا به زما سره راشي 0.0030 دا زموږ سره د 6 نمبر بار په فوټ کې کراس سیکشنل ایریا رااله. اوس زه والیوم پاینټ کوم د والیوم دپاره موږ وایو چې 3 ډایمنشن پکار دي نو زموږ سره ایریا شته دی 2 ډایمنشن زما صرف ایریا کې دي او 1 ډایمنشن چې کوم دی د لینث دی دا زما د دواړو چې زه ملټیپلیکیشن ورکم دا ضربې ده د دې نه به زما سره راشي 0.55. اوس زما سره والیوم پاینټ شو دی والیوم له به زه اوس د 1 CFT په 1 CFT کې چې څونه کېجي راځي په هغه کې به زه ملټیپلیکیشن ورکم دا به زما سره څونه راشي والیوم ملټیپلای بای 282.5 ضرب 10 په نمبر کې بوله هم مونږه ملټیپلیکیشن په دې وجه ورکو چې څو نمبر دي چې دا غي ټول زموږ سره ویټ راشي د دې نه زموږ سره رااله 1223.928 کېجی دا زموږ سره په پټینګ کې چې څونه سټیل دا غي مونږ کیلکولیشن وکړو دا زموږ سره باټم ری انفورسمنت هو دا ټول راغلی وو 447.71 دا ټول راغلی او دا زموږ سره چې کوم د ټاپ ری انفورسمنت کې دا سټیل راغلی او دا زموږ سره په فوټینګ کې چې کوم سټیل راغلی د دې ریټ په څنګه راوباسو په دې ټول پروجیکټ کې چې څونه سټیل راغلی کنه څونه سټیل او زموږ سره په کالمز کې هم سټیل لګیدلی په بیم کې هم سټیل لګیدلی نو هغه به هم مونږه فایند کو او ټوټل جمع کو بیا چې زموږ سره د 1 ټن یا د 1 kg یا د 1 من چې څونه زموږ سره فرایز په هغه کې بوله مونږه ملټیپلیکیشن ورکو زموږ سره به ټوټل فرایز راشي لیکن چې کله به مونږه د بیم او د کالم هم فایند کو او بیا ټوټل جمع کو او د MRS نه بوله بیا ریټ راولو چې زموږ سره څونه ریټ دی هغه کې بوله بیا مونږه ملټیپلیکیشن ورکو زموږ سره به ټوټل فرایز راشي. ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به مونږه بیا د کالم او بیم چې کوم دی دا غي د سټیل کیلکولیشن کو. او بل خبر دا چې کوم دوستانو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو کایندلی چینل وسره سبسکرایب کړئ.